أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دې الله رب عزت دریم زجر ذکر کوي يهود ته. دې يهود بویل منګه به د خپل پلار او د نیکونو په نیک عملونو باندې به منګه خلاصي او که منګه غلطۍ نه کوو نو بس هغه به خلاص سي. نو الله دی آیات کریمه کې هغې ته جواب ورکوي او زجر او رټنه ذکر کوي هغې ته چې د هر چا دپاره خپل عمل دی، نو د بل په عمل باندې ته خلاصېدلی نشي. تلک امتون دا یو ډله ده قد خلتو چې مخکې تیره شوې، لها د دې دپاره ما هغه عملونه دي کسبتو چې کړي دي، ولکم او ستاسې دپاره ما هغه عمل دی کسبتم چې تاسو کړي، ولا تسألون او تاسې پوښتنه نشي کېدی د عما د هغه په باره کې کانو یعملون هغه عملونه چې هغې کولو. آیات کریمه کې الله رب څلورم زجر ذکر کوي یهودو ته. دی په کوم دین باندې چې هغې دین طرف ته یې دعوت ورکاو، نصارا چې په کوم دین باندې نو نصرانیت طرف ته یې دعوت ورکاو، او دا به معیار د حق او د هدایت دا ګڼون الله زجر او رټنه ذکر کوي دې ته. وقالو او وای دی کونو حودا شی تاسو یهودیانو او نصارا یا نصارا تهتدو نو هدایت به موزئ. قلت وتوایا پیغمبره بل ملت ابراهیم بل کتاب شی تاسو د دین ابراهیمی حنیفه چې مایل او د ادیان باطلونه. مفسرین ذکر کوي حنیف دا د حنف نه دی، حرف معنا د مایل سره. ابراهیم علیه السلام څومره باطل دینونه او کومره ضلالت و، نو د ضلالت نه هدایت طرف ته مایله او د هر دین باطل نه مایله او په ډډه دین حق ته. وما کان او نو ابراهیم علیه السلام من المشرکین د شرک کوونکو نه. قولو وای آمنا موږ ایمان راوړی بالله په الله باندې، وما انزل الینا چې نازل کړی شوي دي موږ ته، وما انزل چې نازل کړی شوي الی ابراهیم ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل علیه السلام ته، و اسحاق او اسحاق علیه السلام ته، و یعقوب او یعقوب علیه السلام ته، والاسباط اولاد دې ته. وما اوتی موسی چې ورکړی شوي موسی علیه السلام ته، و عیسی او عیسی علیه السلام ته، وما اوتی النبیون چې ورکړی شوي دي نبیانو ته. من ربي طرفه د رب د دینه لا نفرقو موږ جداوالی نه کوو بین احد په مابین د هیڅ یو کس کې منهم د دیونه، یعنی هر نبی باندې موږ ایمان دی اجمالا، بس څومره انبیا چې دا حق دي هغې باندې زموږ ایمان او عقیده ده. و د یهودو په شانته نه چې بعضې انبیا کرام باندې ایمان وروړي په بعضو باندې کفر کوي، داسې نه، بس هر نبی په ایمان کې دا برابر دی، په هر نبی باندې زموږ یو شانته ایمان دی مجملا. او بیا د مراتبو فرق دی چې کوم پیغمبر دا غوره دی او کوم نه. ونحنو له او موږ خاص الله لره مسلمونه تابعداري کوونکي یو.